ستا نوم څه دی؟ زما حسن شاه. تا کوم کالج کې سبق وی؟ ما خو ګرلز ډیګري کالج کې سبق ویل، خو اوس به مایګریشن کوم. پوسټ ګریجویټ ته. خیر. او یا دا کومه دا نن چې تاسو کومه سلسله کې راغونډ یئ، دا مخکې حسن شاه چې دی نو دا زما ماما مرحوم عثمان شاه ډاکټر دی الله پاک وبخي، دا راغه کشرې لور وه. نن چې دا د دوی په دې وجود کې الله پاک جل شانه یو تغیر پیدا کو، یو چینج پیدا کو، ډاکټرانو سره دوی رابطه وکړه، ای ورته وی چې بس الله نه خیر غواړئ، الله پاک جل شانه چې دی نو دا په هر څه باندې قادر دی، او د دغه زندگی چې دا نو دا دی کې یو چینج راغلی دی. نو دا بس نن ستاسو مخکې ناستي دی غریبانانو ډېر کړه کو، بیا به کېده های کورټ دی ته یو دی پکې ریټ کړی او بیا هغوی فیصله ورکړه. د نادره والا مونږ شکریه ادا کوو، د کورټ شکریه ادا کوو، های کورټ خاص کر، او دا ستاسو له ټولو ډېرې زیاتې دعاګانې دي، او د الله پاک جل شانه د فضل انتها ده په مونږ باندې او په دې وړوکي باندې چې نن ستاسو په مخ کې دا د حسن شاه په شکل کې ناست دی، او دې با کېده BS پورې دې سبق یې ویلی دی، او دې مقصد دا دی چې مونږ مریاني مخکې مو په اخباراتو کې کتو چې یاره داسې د انسانانو په زندګۍ کې چینج راغو. نو زه خو درته ذاتي چې د هغوی په هغه له خدای لعنت ورېږي، زه دا خبره کومه چې ما خو به خپل ځاني زما عقل به نه منله، خو نن چونکې دا زنګ په کور کې، په محله کې، په ګاونډ کې او په رشتهدارۍ کې، او چونکې دا زما د ماما کور دی، زنګ خپل کور دی، په دې کې موږ سره خپله داسې کار وشو، نو بس اوس موږ د الله پاک جل شانه دې زمانه کې ورته زه معجزه ویم، او حقیقت دا دی، بیا زه یو ځل ویم چې تمام تر اختیار چې دی نو دا د الله پاک جل شانه دی. ستاسو د میډیا والا، ستاسو خاص کر شهنشاه صاحب ډېره مهرباني، ډېره مهرباني، د دې ټولو علاقې ولې شکریه ادا کومه چې دی راغلی دي په دې خوشحالۍ کې دلته کې موږ سره ناست دي او شامل دي. الله پاک مو ښاد او آباد لره، ډېره مهرباني. السلام علیکم. او بیا دا کوم چې موجوده زمونږ ستاسو وړاندې زمونږ د ډاکټر عثمان شاه مرحوم د هغوی دا چې کوم بچی حسن شاه په نوم باندې اوس یادېږي، زه به دا عرض وکړم چې دا به یقینا د دوی سره د خپلې والدې محترمې چې دې وخت کې صرف د دوی والده ده، والد صاحب وفات شوی دی ډاکټر عثمان شاه صاحب، دا به د هغوی ډېرې ډېرې دعاګانې وي، ځکه چې دا یو بچی دی د دغې مور. السلام علیکم. بړۍ صرف د الله پاک جل شانه ذات لره ده، حقیقت دا دی چې تمام تر اختیار د الله پاک جل شانه دی. څنګه چې زما نن دا ټول د دې علاقې دارونه معززین عبدالحق